باقي د هغه د ذات سره چې تر کومې تعلق دی نو هغه زه هېڅ قسم ګناه ځان ته نه ګڼم مجاهد خان ته یې نه ګڼم چې ګنې هغه په یو وجه باندې تللی خو چې هغه په کومه وجه تللی دی نو هغه وجه موږ بالکل هرګز نه کولی شوه او نه جایز وه باقي چې تر کومې پورې په پارټۍ کې وو نو په ذات خود ما 2 نوکرۍ ورکړي دي 2 په دې بالاګړۍ کې او د پیسو برمار خود زمونږ نه چې څه کېده نو موږ کړي نو موږ ځان ته هېڅ قسم داسې کمزوري نه ګڼو چې زنګ په وجه تللی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني ابوبکر ډیره شکریه ستاسو ډیره مننه چې تاسو راغلئ زموږ د غریب خانې ته او زمونږ د زړه هغه اظهار چې دی هغه عوامو ته رسوئ نو ستاسو شکریه ادا کوو. بیا جي تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو ډېر صحیح وخت باندې مو وکړو. مونږ جي تقریبا د نن نه 11 کاله مخکې دا خبره ده د سر نه د دې وجې کوم چې زمونږ چې کوم پین دي کوم وروڼه بایګان مو دي کوم ورکران دي هغوی ټولو ته که د پي ټي آی یو او که اوس د ان پي دي چې دواړو ته واضحه فتح ولګي چې آیا دا باچا په حقه دی او که په ناحقه دی. لومبي جي دا چې مونږ پي ټي آی کې شامل شو د ډېر وخت نه مونږ تقریبا د ډسټرک ممبرۍ د وختو آزاد حیثیت سره زه پاس شوم او بیا په پي ټي آی کې د عاطف خان په تور باندې زه شامل شوم. بیا جي د عاطف خان حلقه وه عاطف خان حلقې نه بعد امیر فرزند خان ته دا حلقه میلو شوه او امیر فرزند خان له ټیکټ ورکړ او مجاهد خان په غټ سیټ باندې و امیر فرزند خان په وړوکي سیټ باندې و. بیا جي د دې دپاره تر نن ورځې پورې دی مجاهد خان ماته د دې وضاحت وکړي او رادي شي په قرآن په قسم دی وي او امیر فرزند خان دی د دې وضاحت وکړي او رادي شي ماته د په قرآن په قسم وایي هسې وایي خبرې نه جي پوینټ سکورینګ هم نه کوم چې مال دې یو ایجنټ راکړي مال دې یو ګاډۍ راکړي مال دې یو روپۍ راکړي مال دې یو روپۍ فنډ راکړي ما که 10 لګولي دي 20 مې لګولي دي 1000 مې لګولي دي خپل ذاتي جیب نه مې لګولي دي یا دې راته دي دا په قرآن په قسم وایي چې یا پي ټي آی پارټۍ ماله څه نقد راکړي چې دا ولګوه الیکشن وګټه. شکر الحمدلله خپل وس مناسب چې زما څه وسو پارټۍ کې خلک دا خبرې نه کوي خو چونکې زه ډېر زیات خفه شوم چې بل ورځ یو تن لګیا و چې ایاز باچا له موږ دا ورکړي دي دا ورکړي دي دا ورکړي دي نو زه چې دی د هغې خبرې وضاحت کوم ستاسو په وسادت سره چې ویورس سره دې پته ولګي چې آیا ایاز باچا په حقه دی او که دا خلک په حقه دي. نو زه چې دی نو په دغې وجه د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ نه لړم چې زمونږ ایم پی اے صاحب زمونږ ایم این اے صاحب بالاګړی له ټک کار نه دی کړی 2 پیرې مجاهد خان وټ واغشته په لیډ باندې په زرګونو په سوونو لیډ د بالاګړی نه وله ما ورکړه دغه شان مې امیر فرزند خان له ورکړی دی. اختر پټ نه دی ښکاره اختر راځي او ښکاره ځي را روان الیکشن کې مخکې ما دوستانو ته ویلیو د میډیا چې داسې حساب دی دا د کارکردګۍ اوټ دی چې د کم سړي کارکردګي یا نه ابوبکر هغه سړي ته به ووټ میلاویږي د کم سړي چې کارکردګي نه هغه سړي ته ووټ نه میلاویږي. بالکل جی دا خبره ستا بالکل ټیک ده. عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو مال عزت راکړه زه د هغې دغه قربانۍ د هغه عزت چې مال یې کوم عزت راکړه د هغې زه قدر کومه ما ته هم دا 100% پته ده. ما بیا دلته کې د خپل چې زموږ کوم تنظیمي ملګري د بالاګړی یونین کونسل د خوشه مضافاتو ورسره دا یوازې زما شمولیت نو جي دا چې دی نو د شابسګړۍ د بالاګړۍ د دې 2 ویلیج کونسلو انشاءالله تعالی مخکې ګوره چې مخکې به نور سي نور به ګوري چې په تحصیل ګړۍ که پوره کې نه تاسو ته به د رستم هم خیمه انشاءالله تعالی تاسو ته به د چې دی نورې علاقې هم خیمه چې کوم ځای د ما یاران دوستان دي له ما خپل خپلوان دي له ما وروڼه بایګان دي دا به انشاءالله زه ګرځم او هغه ټول به زه راغونډوم یو پلیټفارم ته به او د عوامي نیشنل پارټۍ کې به انشاءالله تعالی شاملوم. عوامي نیشنل پارټۍ ته زه احتجاجاً نیم تللی زه قصدنه مدن تلیم د دې وجې تلیم چې یو واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې هغه د دې خلکو مقابله کولی شي نورې پارټۍ دلته کې د خلکو مقابله نشي کولی زمونږ په حلقه باندې هم کو ګوري چونکې زه په پي ټي آی کې پاتې شوم. پي ټي آی کې چې کم ایم پی اے ایم این ایز دي ما سوای د عاطف خان نه هغوی چې دی نو اګنور کول کوي هغوی ورکر ته نیچا ښي هغوی وایي چې دا ورکر روچت نشي دا ورکر سبا چې دی نو پارټي بیس باندې چې دی مخکې لر نشي دی ورکر یرغمال کول غواړي کني که زه دروغ وایم
نو زمونږ چې کم د پارټۍ تنظیمونه دي هغې له د یو سړی په قرآن په قسم ووایي مجاهد خان دی، د مجاهد خان رور دی، هغه MNM دی، هغه هر څه دی. مجاهد خان غریب سره په خپل اختیار نشته نو چې هغه MNA دی، د هغه رور هر څه کوي، د هغه رور چې دی نو ټول ډیلینګ هر څه حساب کتاب تاسو وګورئ په میډیا باندې، په دغه باندې خلکو نه کمې پورې په پارټۍ کې وو نو په ذات خود ما 2 نوکرۍ ورکړي دي، 2 په دې بالاګړۍ کې، او د پیسو برمار. ښه جي دا خو جي بالکل یو اسې خبره ده. امیر فرزند خان زمونږ مشر و، زمونږ مشر دی، بیا به می پارټۍ خو چونکې اصل پوینټ دا دی چې د امیر فرزند خان د اګنور کېدو د وجې ما دا پارټي پرېښې ده. که امیر فرزند خان مونږ له برمار کو فنډونه راکول ما به دا پارټي ولې پرېښوده؟ که امیر فرزند خان مونږ له آرډر ټرانسفر جایز کارونه مونږ له کول مونږ به ولې دا پارټي پرېښوده؟ که مجاهد خان مونږ له کارونه کول مونږ به ولې دا پارټي مونږ له صرف یو عاطف خان کار کړی دی، بل هیڅ چا کار نه دی کړی؟ که بقایا نوکرۍ ویکنسۍ دي نو آن د ریکارډ د ماته وښیي چې ما له دې څه کړي دي. بالکل چې څه کړي دي د هغې احسان منم چې څه کړي دي، خو دا دي چې کوم 22 یادوي نو دا نه دي. بقایا چې دي کوم فنډونه یادوي نو فنډونه د ماته امیر فرزند خان یو فنډ د ماته یاد کی ما سوای د ښکته خطابات د لارو نه د مونږ ته په بالاګړی کې یو فنډ یاد کی، نو ټول فنډونه دا زاړه فنډونه دي د عاطف خان، د عاطف خان فنډونه ما استعمال کړي دي، د عاطف خان سکیمونه هغه ما کمپلیټ کړي دي، اوس هم د عاطف خان سکیمونه دي هغه دغه شانتې پاتې دي، او فنډونه چې دی نو دی یو خوا بل خوا د بالاګړی حق کله یو یونین کونسل ته کله بل یونین کونسل ته. اب تاسو ته په پرسنل کې زه بیا ډیټا درکم چې کوم یونین کونسلو نه پیسې کټ شوي دي د امیر فرزند خان د کسانو په خوله باندې په CNW کې او کوم یونین کونسلو ته تللی دي. نو ان شاء الله تعالی چې ته زما ورسره 1 to 1 مناظره وکړې نه به درته زه آن د ریکارډ په غټ سکرین باندې بیا درته زه ووایم او ته زر وخت تابعدار یم. ښه جي دا ډېره ښکلې خبره ده. بالکل دا حکومت پرېښودل دا د هر چا کار دی. دې ټیم کې ما حکومت پرېښوده، حکومت چې په صوبه کې حکومتي په مرکز کې حکومتي، مخکې د PTI په صوبه کې حکومت او مونږ وسره، اوس په صوبه کې حکومت او وسره، په مرکز کې حکومت او وسره. دا د خوشحالۍ ټیم و. دې ټیم کې هر یو تن ځان له چې دی نو دا خلک ځان له بندربان ټیکوي، خو چونکې ما حکومت پرېښوده او زه چې دی نو د حکومت په ټیم کې د دینه لړم، هغه د تکلیف د سختۍ ټیم هغه چې دا د ما په دې سترګه کې اوس هم زخم شته چې په موږ باندې په اسلام آباد کې انسوګي سي چلېدی، دا مجاهد خان پکې هم بېهوشه شوی و، دې ملته کې و، نور ملګري ملته کې زموږ چې دی نو دغه شوي و، دا خو دې پاټک کې او په موږ باندې بیا چې دی نو په اسلام آباد کې شلینګونه کېدل، هغه د تکلیف ټیم و. هغه چې دی که په هغه ټیم کې موږ پارټي پرېښوي نو موږ به بزدل وو، موږ نران یو. موږ ورکرله عمران خان موږ ته دا ویلي وو چې ورکر ته به بېقاعده تاسو دا تلقین ورکوئ چې کوم بزدل انساني ابه پرېږدی او د نر سړي به ملګری کېږئ. موجوده دې ټیم کې ما ته چې دی نو دا چې کوم زمونږ موجوده زمونږ د حلقې قیادت دی نو په دې قیادت کې ما ته چې دی نو نډر انسان نه ښکاري. لہذا د دې وجې د ورکر په خواهش باندې چې زمونږ په سوونو ورکرانو دلته مونږ ته دا خبره وکړه چې بھائی پارټي مونږ له جایز کار نه کوي، نو لہذا دا پارټي چې دا دې سره نور مخکې تګ ضروری نه دی، دا پارټي پرېږده. نو ما د ورکرو په فرمایشو کم چې زمونږ ملګري د هغې په دغه او د کارونو نه کېدو په سبب باندې په جایز کارونو، ناجایز هم نه دي ویلې، کني MPA صاحب او MNA د مونږ سره کینی بیا مو اوس دې ټیم کې زه بلې پارټۍ ته هم تللی ما، خو زه ورسره هر ټیم چیلنج ورکوم دي ته چې دواړه د ما سره راشي په غټ سکرین د کینی چې آیا زه ټیک ویم که دی ټیک وی. مجاهد خان مونږ له نه ټک کړی دی نه ټوک کړی دی نه راله کار کړی دی نه راله څه منډه کړله هم والې ده، دا هم نه چې یو سړی وایي چې منډه کړی هم راله نه ده واړې، سیراله کړي هم نه دي. اوټ مو والا 2 پیرې ورکړی دی، یو ځل مو ورکړی دی بیا مو ورکړی دی، منډې مې والي دي کړلې مې والي دي. خو چونکې دا خلک چې دي دا سیاسي خلک دي کې احساس نشته، لہذا د دې وجې د عوامي نیشنل پارټۍ ما انتخاب وکړو، زمونږ ملګرو د دې انتخاب وکړو چې عوامي نیشنل پارټي او داسې دا چې د خلکو له ډغره ورکودي شي، نو د دې د قصده زه عوامي نیشنل پارټۍ انتخاب مونږ کړی دی.
نو دا خو جی د امیر فرزند خان او د مجاهد خان دي د وجې خو زه یوازې نه زموږ دا ټول ورکر د پاکستان تحریک انصاف نه لړل چونکې کله چې په سوشل میډیا باندې ما دا خپل بیان دغه کو د نن تقریبا میاش مخکې چې بای زه د پی ټی آی نه چې دی نو زه استعفا ورکوم نو کچرې دی د ورکر خیال ساتلې نو دی براغلیو دی زمونږ دلته کم سے کم 102 ورکرانو زمونږ تنظیمونه دي ټیک شو ایاز باچا خو بلیک میلر شو د دې خبرې ایاز باچا بلیک میلینګ کوي نو زه خو بلیک میلر شوم دا نور د پارټۍ ورکران چې دا خو بلیک میلران نه دي کنه ټیک شو زه ما یادې یا وی د درنه لګي نو د نور ورکرانو خو درنه نه لګي کنه د ټیک شو دی دا یادې چې ایاز باچا فندونه غواړي نو زما دا نور ورکران چې دی د دې خو به څه احساساتي څه خو به کنه نو دی له خدا پکارو چې دی راغلی وي دی ناس وي دی دا تپوس کړی وي چې بای دا پس او زه د رورې ګیله د عاطف خان نم کوم د عاطف خان سیکرټریانو نم کومه چې کم سے کم اغي ته زما د ایماندارۍ اغي ته ډیره زیاته پته وځه چې مونږ درنو کې او ارسه کې منډه کړې مونږ عاطف خان سره ډیره زیاتې والی امیر فرزند خان نوې سړی راغی او عاطف خان مونږ ته وی چې دې سپورټ کې بیا ما عاطف خان ته وی چې عاطف خان ته دل ټیکټ ورکې نو ستا په دې اعتماد شته آن د ریکارډ عاطف خان نم تاسو کولی شي چې ایاز باچا په یو انټرویو کې دا خبره کړې ده چې یار عاطف خان ته ما ویلیو چې په دستا اعتماد شته نو عاطف خان وی چې یاره افتخار مشوانی دي زما مخالفت کړو نورو نو اوس دله پارټي پرویز خټک تی ولې ټیکټ ورکوي نو کومه ولا ورکو نو څه چلو شو نو نن هغه ورکر دی چې کم په دې حلقه کې زاړه ورکران دي ناغي رورو ټول شروعات ما وکړل او ته به مخکې ګوري چې څونه ورکران به د پاکستان تحریک انصاف نه نور پاټو ته یو کس دنه مدن ان پی او مولات د دې د کسته خلک د دې وجه روان دي چې خپل پارټي مشران ستا قدر نه کوي عزت نه کوي نو خلک وي د دې خلاف پارټي ته لړشه چې کم سے کم دې ته په تکلیف او دکو رسی سماجی چې دینو پرونم زما حیدر خان سره میټینګ شو داغي په ځای کې او حیدر خان تماوي چې را زمونږ د کلی چې دینو څنګه چې مجاهد خان دی اګنور کړو د مجاهد خان رور خصوصي جواد خان نوم دی چې هغه ما سره سو پیری په ټلیفون اوس هم ما سره دغه ریکارډینګ شته چې ما سره هغه کم خبرې کړې د شاباسګړې د سید باچا دي د ستونو په سر باندې ماته شاباسګړه پرې دوا ته چې دین خپل خبره کوه ما ته چې شاباسګړه پرې دوا نم زما د کلی خلک ته ولې پرې دوا خیر هغه یو بل دغه یغي باندې یو بل انګل لپاره بیا خبرې وکړو ما سره اوسم جی هغه ریکارډینګونه د جواد خان غشتا چې کوم هغه ما سره خبرې شوي وي نو هغه جی حیدر خان تماوي چې حیدر خان د امیر چې د تحصیل غړي کا پورا بختور خان دا زمونږ میر دی نو لہذا لکه زمونږ د کلی علاقې چې څه کارونه نغه بالکل ماته یقین دهانی وکړه ماته وی چې 1 کروڑ نیم روپے فند به ان شاء الله تعالی چې دینو د بالاګړې یونین کونسل د پاره دا تاسو له چې دینو میر تبزوې ما به تاسو له درکې او چې څه کارونه تاسو نو ان شاء الله تعالی زمونږ عزم مداده کوشش مداده چې زمونږ بالاګړې مخپړوان دي لړ شي که هر پارټي هر دغه کم تن چې مونږ لا څنګه چې می پی ټی آی سره په ایماندارۍ منډه والا کړه می والا پی ټی آی می سپورټ کړی وا سپورټ کوله می ځان له دښمنۍ خفګانونه جوړ کړیو نو چې پی ټی آی نه زلړم عوامي نېشنل پارټي ته نو دا زما فرض جوړیږي چې عوامي نېشنل پارټي کې شامل شوم نو د عوامي نېشنل پارټي د پاره با جایز منډم وام کړه بم وام ارس تر انتها پورې بازم چې ارسیا نو دی به کامیابوم خپل وس مناسب او سونه یاران دوستان می چې دی یغي ته بهم چې چانداو کې منډه وخه کړړو وخه گاډي راولې ترانسپورت راولې عوام روخ کې چې هر څه منډه کړلې مال جان د هر څه قرباني بچی دی ان شاء الله تعالی عوامي نېشنل پارټي لکوم دا می خپلم دا ویژن دی او نور ملګرو ته هم دا ویم چې په دې ویژن باندې ما سره چې ملګرتیا کوي او ما سره به چلیږي ان شاء الله تعالی دا می کوشش می دا می دغه می او دا به می د ټولو نه پپس او پټا پیارټي باندې د بالاګړې مخکې کېدل نو زه دا ویم چې دا نور سیاسي جماعتونه د مرامخ کې شي څنګه چې زه یو سړي سره په ایماندارۍ ولاړې منډه کا دغه شان دي دیم وي نو بالاګړې با ک پی ټی آی ک پیپل پارټي ک ان پی هر سړی د خپل طرف نه فند وروړي او بالاګړې کې لګي نو بالاګړې با ان شاء الله تعالی ډیر ډیره مخکې لړ شي زه خو جی د ټولو مخکې چې د بالاګړې عوامو ته بدا درخواست کوم چې دا فندونه نه د حکومتي نه د بل چا د عوامو حقي او منتخب نمائندگان چې راشي نو هغه لګي خو زه بیام د عاطف خان ډیره شکریا ادا کوم چې عاطف خان زمونږ د یونین کونسل زمونږ د علاقې د پاره سکړی دي نو دا نه
دا زه په ان ریکارډ وایم چې دا نه درخان کړي دي، دا نه مونږ له بل چا کړي دي، دا نه مونږ له بل چا کړي دي. عاطف خان مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې عاطف خان زمونږ د علاقې دپاره په سختو حالاتو کې په لږو وسایلو کې هغه مونږ له ډېر زیات فنډونه راکړي، هغه زمونږ د علاقې هغه محرومي چې وه هغه ته احساس و. بقایا امیر فرزند خان یو 2 یونین کونسلې دي چې بس په هغې کې انښتې دی او ټول فنډونه د یو ځای بل ځای نه وړي او په هغه علاقو کې لګوي. کله چې د عمران خان دا درنه وه نو ما ورته کلیر کټ د هغه په حجره کې وایي چې ممبر صاحب درنې مرنې پرېږده، عمران خان موږ څه پېژني او تاسو پېژني، خپلې حلقې له اهمیت ورکړه چونکې هغه خبره هغه مایند کړه. زما او د امیر فرزند خان اختلافات د هغه ځای نه جوړ شو چونکې امیر فرزند خان ډېر ښه سړی دی خو هغه له په غوږو کې نور خلک غلطې خبرې اچوي. نو ما ته هم دا پته نشته چې امیر فرزند خان په څه وجه خفه شو، خو کسانو راته بیا وایي چې ممبر صاحب په دې خفه شو چې دا باچا د شلو تنو مخکې ما ته دا خبره ولې وکړه. نو زما دا کوشش دی د خپل کلي علاقې د خلکو دپاره مې دا پیغام دی چې که څوک وایي چې بای دا پی ټي آی ده او که څوک وایي چې دا نیشنل پارټي ده، م پی ټي آی ته ګورئ، م نیشنل پارټۍ ته ګورئ، م مولا ته ګورئ او م چې دی د مسلم لیگ ته ګورئ. هغه سړي ته ګورئ چې کم سړی د بالاګړی د فلاح و بهبود د بالاګړی د کارونو دپاره څوک اهمیت ورکوي خو تش هوایي اعلانات نه، عملي کارونه. څنګه چې مثال په طور کې ماشوم مور ته جاړي او ماشوم د مور چې دی په لاس کې یا خواږه کیدي یا پیپرمټ کیدي چې دا والا بچي او دا چې دی نو خوره. نو که دغه شانتي مونږ ته یو سیاسي سړی راشي او مونږ ته مثال په طور کې هوایي اعلانات کوي نو په هغې باندې د بالکل خلک غوږونه نه ګرئ. کم چې حقیقت کارونه شروع وي نو که هغه پی ټي آی والا کوي، که هغه این پی والا کوي، که هغه جماعت اسلامي کوي، که بله پارټي کوي، نو بالکل زمونږ د کلي علاقې کارونه چې څوک کوي مونږ به هغه خلک مخکې هم سپورټ کړي دي، اوس به هم سپورټ کوو، بیا به هم سپورټ کوو. بقایا کوشش په میدای د پی ټي آی ورکر ته مو چې که چېرې ایاز باچا په ایماندارۍ پی ټي آی دپاره منډه والي او صحیح ورکرو خو ما به ټول ملګري چې دی نو ما به فالو کوي مو، ما به اپریشیټ کوي مو. زه به هم هغې ته دا ریکویسټ کوم چې کم سړی اګنور شوی دی نو باقاعده ما سره رابطه کولی شي. زما کانټیکټ نمبر دی 0345 9344 757. هغې که څه محرومۍ او مثال په طور کې هغې خفه نو د اول نه خو خپله پارټي دي ولګي چې څنګه ته زه خفه شم لړم داسې به ته نور نو ورکر دی رضا کي، که هغه این پی والی که پی ټي آی والی خپل ورکر دی رضا کي او خپل ورکر دی جایز کارونه وکړي. که مثال په طور کې زمونږ په ګروپ کې مونږ سره څوک شاملېدل غواړي نو بالکل دغه د ما کانټیکټ نمبر دی، ټیلینار نمبر دی، په دې باندې د ما سره رابطه کوي یا زه به ولا د هغې کوڅو ته ځم، د هغې دروازو ته به ځم، هغې ته به ورونه ډبوم، هغې به یو کوم او انشاءالله تعالی زمونږ حلقه چې کومه ده دا به مخ پر وړاندې بوځو. او زما لایق چې کومو خلکو ته څه ټیم ضرورت وي نو ما ته د نیمې شپې ټلیفون کوي، زه به ورته انشاءالله تعالی اویلیبل یم.